أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. مخیاتونو کی لوط علیہ السلام تذکرہ روانه وا. داغی نمخ کی د ابراهیم علیہ السلام او داغه د قوم تذکرہ وا. ابراهیم علیہ السلام مخیاتونو کی راتلو چې داغی سره بحث کاو چې پاغي کې لوط علیہ السلام هم دی چې تاسو دا کلی هلاکوي، دا کلی والا هلاکوي، نو پدې کې لوط علیہ السلام هم دی. اغي وتوی نحنو عالم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته. من با اغل نجات ورکو داغه اهل مگر خزه داغه د وی د پات کی دن کو نا. دې جنا د لوط علیہ السلام پسې چې کله استاذ راغلو ابراهیم علیہ السلام په تربانی اغسرا د زیری خبره وشوا. دا غزنه چې راغلو نو لوط علیہ السلام خپل راغلو. ابراهیم علیہ السلام هم نو پیجندلی. کله چې د لوط علیہ السلام خپل راغلو نو هغه مونږ پیجندو. ابراهیم علیہ السلام وتا سخه پیش کړو د میل مسیا په تور باندې. بل ذکیو چې وجا بعجل حدیث د خوراک د پاره سخه وتا پیش کو اغي نس پړو. ابراهیم علیہ السلام وتوی انا منکم وجلون مخستا سن يرکو. اغي وی چې موږ خوراغلی او تعالی زیره درکو. اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ السلام نرستو یعقوب علیہ السلام بی. د ابراهیم علیہ السلام نا یرا لاړه فلما ذهبان ابراهیم الرو خبرشی و مخکی نو یجادلنا فی قوم لوط. د لوط علیہ السلام د قوم په باره کې خبره کوله. ملائکه ته وی چې سو کما فیصله د الله طرف نه شوی دا غوس واپس کیږي نه. خبر او شو د اغزنا ملائکه راغله لوط علیہ السلام خواله. نو داغه تذکرہ کوي ورپسې بیا د شعیب علیہ السلام تذکرہ راځي. مدینو د شعیب علیہ السلام واقع پیش کړي دام د تسلی د پاره
خلق خبره نه مونی، څوک به خاندي، څوک به سوي، څوک به سوي، تخویف دنیوي پیش کوي. او ورپسې بیا دا خلکو د معبود مثال پیش کوي، د معبود باطل. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا. داغه تذکرہ راځي، داغه نمخ کې د قوم د هلاکت تذکرہ، کاغه قارون دے، که فرعون دے، که حامان دے، که سمودیان دی او که عادیان دی، دا ټول تباشی وی دی. داغه تذکرہ راځي. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. او کله چې راغلو استای زمونږ لوط علیہ السلام ته سيء بهم، خپشو پدی د دې په وجه باندې، سيء بهم خپشو په خپل قوم باندې، یا سيء بهم خپشو د ملائکو پر اتلو باندې. ولې د لوط علیہ السلام قوم اغي بدرهو گمراهو، داینه په جندا چې دا سوق دي خپل دي ک پردي دي. پدې کې تکلیف پرسي نو ملمنو بے عزتی راځي. ملمانه د لوط علیہ السلام دی، لوط علیہ السلام خو په جندلی نه دي چې دا دي سو. نو چې کله لوط علیہ السلام ته ملمان راغلو نو د ملمانو پراتلو باندې خپشو. خبره داسې کیږي کله کله داسې د ستړي خپل ملما راشي سړی په خپشي. اګه دا اوس د مسله منګ سرال د کې نور مهمانی زه نور منی ول او دلته کې اوس ډیر راغلی د سر اوس چلو کم اغه سره کې نه ول نه شمه جدا بل زه ول کته نه شمه سړی خپشي. د لوط علیہ السلام داغي پراتلو باندې خپشو په دی وجه باندې چې دا قوم بہت وس تکلیف وته ورسي، بی عزتی به وکي، زبه منا کول نشم. دی وجینا لوط علیہ السلام خپشو د میلمنو پراتلو. یادا د چلو سیء بهم خپشو د خپل قوم باندې، د قوم په وجه باندې چې دا قوم خو گمراه خلق دی، دی خو د چا خیال د عزت نه ساتي. زما به عزتی به موشي، زما د میلمنو به عزتی به موشي. نو دغه وجینا وضاق بهم زرعا، تنگ شوا د دې پراتلو باندې یا د قوم په وجه باندې سینه داغه. کله چې ملائکه ته دا خبر ښکار شوا چې لوط علیہ السلام زمونږ د وجنا پریشان دي، بعضی خبره مخه تراغلهم وقالوا لا تخف ولا تحزن. ملائکه توی ته یریګه ما ولا تحزن او غم مکوا. انا منجوک واهلک الا امراتک، یقینا من بتعالی نجات درکو استا اهل لا مگر خزستا کانت من الغابرین، دا بئی د پات کیدون کونا. پته وته خبره وته د دې ورکو چې مطلب منګه ملائکیو داخله تا تر رسیدي نشي او منګ با پدی باندې عذاب راولو. منګ راغلی یو دې د پاره چې دا کله پدی باندې الټکو. ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یقینا مګه نازلون کیو په اهل د دې کلی باندې عذاب د اسمان نه په سبب د دې چې دی فسق کاو. فسق کاو د دین نه وتل، د شریعت نه وتل، د الله د حکم نه وتل، د معاشري
چې کم خاص صفتونه دي داغین وتلی ولقد ترکنا منها آیه بینه او یقینا پر خودی دا منګه داغینا یو نخ واضحه لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي څوک چې پوېږي الله وی په دغه د لوط علیہ السلام د قوم په وجبانه خبره تروسه پورې واضح دلیل پروت ده چې دغه سکیږي دا سیوا چې څوک مخالفت کوي د الله د رسول بد عملیانی کوي شرک کوي ناغي باندې عذاب راځي وز دې زنا واقع د شعیب علیہ السلام ذکر کوي وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا او مدین ته مونږ لېږلی او د هغې خیر خوا شعیب علیہ السلام فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر نوې قوم زما بندگی کوي د الله ورجو اليوم الاخر او یقین لري امید لري د ورځې د آخري د قیامت د ورځې ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر زی پزما کې فساد کوونکی د ټولو ناول مسله د توحید یا قوم اعبدوا الله اے قوم زما الله یو امنی ورجل یوم الاخر او د قیامت باندې ایمان ولرئ اول الله امنئ نور پسې قیامت امنئ ولا تعصوا فی الارض مفسدین مگر زی پزما کې فساد کوونکی فکذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جاثمین نو تکذیب کو دی داغا د شعیب علیہ السلام تکذیب یو کو فاخذتهم الرجفة نراؤن والدی لر یو جڑق یو رجفه وا یو زلزله وا یو آوازو فاصبحوا فی دارهم جاثمین نشودی په خپل کورونو کې پړ مخ پراته زلزله پیراغلا یو جڑق پیراغه یو آواز پیراغه داغه په وجبای ټولونه ساوته پړ مخ پراته دي دغه سکل چی بعضی واقع راشي دغه سي تسنس پراتی نو دیم دغه سي تسنس پراته دي ورپسې تذکرہ کوي عادیانو سمودیانو وغیرہ چې هغه تباشي وي دي قارون فرعون حامان تباشوي دي نو مخکې موسی علیہ السلام هغه بچ شوی دی شعیب علیہ السلام دے بچ شوی دے لوط علیہ السلام دے بچ شوی دے څومره خلک چې تباہ شوي دي نو نوح علیہ السلام تذکرم راغل و نوح علیہ السلام بچ شوی دے او دا نور څومره چې تباہ شوي دي نو د شعیب علیہ السلام دلته کې دي خلکو یې تکذیب وکړو دا یو کیسې روان دي په هر وخت کې په هر دور کې یو عالمي هغه یو حق خبرو کی هغه پسې پروپاګاندا شروع شي یو خبرو کی د هر یو خبره د ټولو خلکو داغه په مزاج مطابق خونی کله بعضی خبره سیاسی غونډه کې شي کله بعضی خبره داسي دا علاقه او د وخت مناسبت په وجه باندې شي خلک په زیلګیا شي پروپاګاندا شروع کی هدا شروع کی او دا بیانن سبا په دور کې چې ګوره دا نیټ کې فیسبوک کې په دې نور سيزونو کې نو مولیان راغستې مولیانو سرونه سوګي د خر سره یو ځای کړلی او سوګي د سپی سره او سوګي د سسره او سوګي د سسره د شعیب علیہ السلام تکذیب شوه ده هغه پسې بد ویلې شوی دي الله وایي د سه پا فوج مې نه را لېګلې او صرف یو جړق په شوه ده نو هغه جړق د وجې نه یو ټول دغه سي تسنس پراتو یوازې دغه ندی نور مم تبا کړلی د باز خلکو عقلونه مسخ شي د باز خلکو باندې داسې مرزونه ولګي
چې هغه بیا د جوړېدو نه ولې دا خلق لګیا دي د پیغمبر خلاف کړل نو د پیغمبر د وارث خلاف کړل هر څنګه چې د مولا داغه په خپل عملونه عمل به ټول هغه د ګناهونو وبکی په دور کې معصوم څوک نشتی چې معصوم وي معصوم انبیاء علیهم السلام دي عام خلق دي ناغه مليان دي علما دي مفتیان دي تاسومره چې دیندار خلق دي په دې کې یي ګناهونه پکې هر سړی خپل ځان په خپل باندې پیژني ګناهونه یي لیکن د بل دومره بے عزتی یو سړی کوي د دې بدلا بیا الله اخلي په خپل اخلي په دنیا کې خلقو ته وخی رسوایی کی ذلیلې کی خلق ویني کم چې د بازي خلقو هغه په معاشره کې چې کم شی د بے عزتی ا وسر وشي ازي نمونه نشي ماغسته خو په معاشره کې چې کم شی بد ګڼل کېږي د بے عزتی ګڼل کېږي نو هغه بے عزتی وشي وعاد وثمود او عادیان می تباغ سمودیان وقد تبین لكم من مساکنهم او یقینا خخکار شید تاسو داغي د کورونه د عادیان کورونه شته د سمودیان کورونه شته داغي کندرات شته وقد تبين لكم من مساكنهم يقينا خخکار شید تاسو داغي د کورونه بل ځای وی لم کعلم تسکن کعلم یسکن فيها گویا کې څوک پکې اوسېدلیم ندي کعلم یغنو فيها گویا کې پرند دلته هرڅو کډونه سره تبوی چې دا کله شړ پروتو دا خاصه شړ پروتو سب څوک کې ونه کورونه دي تش شړ پراته دي سمره کورونه دي الله رب عزت نور زونه کې وایي کورونه دي شړ پراته دي قصر مشید وایي کله وایي بیر معطلا کوهینی شړ پراته دي خلق تی تل خلق پکې نه دي پاتې وس تباشی دي نو عادیان می تباغ لون سمودیان می تباغ لو وقت تبین لكم من مساکنهم او یقینا خکار شی تاسو داغي د کورونو نو وزین لهم الشیطان او دولی کړل دي ته شیطان عمل نددي دولی کړل دي ته شیطان عمل نددي فصدهم عن السبيل من کړي دلارینا دین حق نه د نیغ لارینا وکانو مستبصرین او دی او خيار خلق دي ځانو خيار کاو لیکن چې کله خلاف وکړو نو لا یا کانو مستبصرین دی او هنرمن خلقو عادیان سمودیان هنرمن خلقو لیکن چې کله خلاف وکړو د الله او د الله د رسول لاړل تباشو وقارون وفرعون وهامان قارون هم تباشو فرعون میم تباکو نه حامان میم تباکو ولقد جاءهم موسی بالبينات او یقین راغله واغی ته موسی علیہ السلام واضح دلائل باندې فاستكبرون د خلق تکبر کړل فی الارض پزما کی وما كانوا سابقین او ندی دی تقتیدن کی ندی دی زمنګ نه مخکی کی دن کی خلاصیدن کی چې دی بخلاصی نا خلاصیدن کی نو سمر خلقو فكلنا اخذنا بذنبه نو هر یو میراونه داغي د ګناه په وجبانه داغي د شرک په وجبانه داغي د بد عملي په وجبانه لګیا دي سو پیغمبر پوری خان دي سو لګیا دي پیغمبر د کلی نو باسي پیغمبر له دمکیانی ور کوي نا الله وی فكلنا اخذنا بذنبه نو هر یو میراونه داغه د ګناه په وجبانه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا نو باز د دین او چراولې گل من پاغي باندې کانی د اسمان نه به باران د کانو وشو هغه د لوط علیہ السلام قوم کانی پر اوره دو هغه باندې تباشو بیا کله اوچت کړل او کله را پرې خو دې الټه کړه ده ومنهم من اخذته الصيحه او باز د دینه هغه دی چراونی ول اغه در یوي چغه هغه مخکې وي د شعیب علی السلام قوم دا عادیان او سمودیان
ومنهم من خسفنا به الارض او بعد دینا او چې ورخخ کړه منګه دی لره پزمکه کې ورخخ کړه سوګه قارون ته ګوره کنه زمګه کې لاړ خخ شو ومنهم من اغرقنا او بعض د دینا چې غرق کړه منګه قارون ته فرعون ته ګوره نو حامان ته ګوره ا دریاب کې لاړ تباشو غرق شو وما كان الله ليظلمهم ندی الله چې ظلم کوي پر خلق باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وو دي چې په خپل ځانونو باندې په خپل ظلم کاو دا ولې وي په خپل نو ګیله سره دبل وي الله پیدا کړي الله دل رزق درکړل دا الله په کندر کې وسېږي او بیا د الله خبره نه مانی نو چې د کندر نه دی وباسي نو بیا ګیله سره کې اباز یی دا وسې کندر نه وباسي دی په بل ځای دی کنه نو سایت واغس تبای کړو د کلی نه او وستو خبر ته ورسول نو دې ګیله کوي وای دا ګور ډیر زیاته او شپدی باندې زیاته د پخپل کړل الله وای ما کان الله لیظلمهم ندی الله چې ظلم کوي پر خلق باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن داخله کو چې پخپل ځان باندې پخپل ظلم کاو ورپسې مثال پیش کړي بیا نه کی بیا وشي ولما جاءت رسلنا لوطا سيا بهم او کله چې راغله دي تاسو زمونږه لوط علیہ السلام تاسو یا بهم نو خپشو د دې په وجبانه د دې دراتلو په وجبانه یا سیا بهم خپشو په خپل قوم په وجبانه وزاق بهم زرعا او تنگ شو د دې مېمنو په وجبانه دا غسینا یا تنگ شو د قوم د بدا ملای د وجنه دا غسینا وقالوا لا تخف يريغما ملائکو توی یریگما ولا تازن غمک و انا منجوک و اهلک یقین منگا نجات درکون کیو تعالی راوستا اهل را الا امراتک مگر خزستا کانت من الغابرین دا بی دپات کی دن کنا انا منزلون على اهل هذه القريه یقین منگا نازلون کیو پدی کی لیوالو بانی عذاب رجزا من السماء عذاب دا اسمان نبی ما کانو یفسقون پسو ددی جدی فسق کاو ولقد ترکنا منها آیه بینه او یقینا پر خودی د منګه دا غینا نخا واضحه لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي ولم و الى مدین اخاهم شعیب او مدین ته منګه لګل او دا غی خیر شعیب علیہ السلام قال یا قوم عبدوا الله نو اے قوم زما بندگی کوي دا الله ورجل یوم الاخر او امید لري د قیامت د ورځې ایمان لري یقین کوي د قیامت پر ورځ باندې ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر زی پزما کې فساد کوونکی فکذبوه نو دی خلق دعوه تکذیب کو فاخذتهم الرجفه نو دی لري وجړم فاصبحوا فی دارهم جاثمین نشودی په خپل کورونو کې پړ مخې پراته وعاد وثمود او عادیان مم تباغ سمودیان وقد تبین لكم من مساکنهم او یقینا خخکار رشید استاز د پاره د عقیده کورونه وزین لهم الشیطان او ډولی کړل دي ته شیطان عمل نه د دې فسد معنی سبیلین منا کړي دینه غلارن وکانو مستبصرین او دی او خيار یا کانو مستبصرین دی و هنرمن وقارون وفرعون وهامان قارون مم تباک و فرعون و هامان مم تباک وقد جاءهم موسی بالبينات او یقین راغله او دیتا موسی علیہ السلام په واضح دلایل باندې فاستكبروا فلال نو دی تکبر کو بس مګه کی وکا ما كانوا سابقین او نو دی زمنګ نمخ کی دن کی فكلنا خذنا بذنبه نو دا ټول راونی ول منګ داغي د ګناہوں په وجبانه پمنو من ارسلنا علیه حاسبا نو باز د دین هغه دی چې راولې ګمنګ پاغي باندې کانی د اسمان نو منهم من اخذته الصيحه او باز د دین هغه دی چې ونه ولاغی لره یوي چغه و منهم من خسفنا به الارض او باز د دین هغه دی چې ورخه کړه منګه پزمکه کې و منهم من اغرقنا باز د دین هغه دی چې غرق منګه په دریاب کې وما كان الله ليظلمهم او نه دی الله چې ظلم کوي په خلکو باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن داخله دي چې په خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي